محترم دوستانو، انسان الله رب العزت پیدا کړی او د انسان د هدایت لپاره الله رب العزت دغه کتاب را لېږلی. د دغه دنیا او د دغه ټول کائنات پیدا کوونکی الله رب العزت او الله رب العزت په انسان باندې تر انسان نه زیات خبردار ده او د انسان معلومات الله رب العزت تر انسان نه زیات. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ما انسان پیدا کړی دا او د زړه هغه خیال سے د په زړه یا په دماغو کې راځي په هغه باندې زه عالم یم. ونحن اقرب الیه من حبل الورید. او انسان ته در شارک نه ډیر قریب یم. نو د انسان خالق او پیدا کوونکی او جوړونکی ذات الله رب العزت ده او الله رب العزت په انسان باندې تر انسان نه زیات عالم ده، تر انسان نه زیات خبردار الله رب العزت. نو الله رب العزت ته دغه معلومات ته کوم کار د انسان لپاره د ګټې سبب ده، کوم کار د انسان لپاره نفع بخش ده، کوم کار د انسان لپاره د فائدې او د کامیابی ذریعہ ده، او کوم کار د انسان لپاره د خسارې، د نقصان او د تاوان او د هلاکت ذریعہ ده. ځکه الله رب العزت انسان جوړ کړی نو الله رب العزت ته د ګټې او د تاوان معلومات ده. انسان ته معلومات د ګټې او د تاوان نشته. لکه څرنګه چې یوه کمپنۍ یو شی تیار کړي، مثلا یوه کمپنۍ یو موبایل تیار کړي، یوه کمپنۍ یو پکۍ، یو گاډی، یو بل داسې شی تیار کړي، د هغې کمپنۍ هدایات، د هغې کمپنۍ هغه کوم هغه شی چې تیار کړی د هغه د استعمال طریقه په یوه وړه کتابچه کې ولیکي. چې استعمالونکي حضرات، استعمالونکي خلک چې دغه موبایل یا دغه پکۍ یا دغه لوډ سپیکر یا دغه استری یا دغه گاډی موټرسایکل کچیری د دغو هدایاتو مطابق کومې کمپنۍ په دغه کتابچه کې لیکلي په هغې طریقې سره په هغه دستور سره استعمال کړي، نو دغه استری، دغه ماشین، دغه گاډی، دغه سایکل یا موټرسایکل، دغه پکۍ او دغه لوډ سپیکر به په صحیح طریقه سره چلیږي. او کچیری یو استعمالونکی هغې کتابچې هدایاتو نه اخذ ونه کړي، استفاده ونه کړي، هغې کتابچې کې چې کوم قوانین، کوم اصول وضع شوي د یوې کمپنۍ له طرف نه په هغو هدایاتو باندې عمل ونه کړي، خپله طریقه باندې هغه شی استعمال شروع کړي، نو هغه شی به زر ضایع شي، هغه شی به زر تباه شي، هغه ته چې کومې پیسې لګولې هغه به تباه او هغه شی به هلاک شي. دغه رنګه الله رب العزت دغه انسان پیدا کړی دا او د انسان د هدایت لپاره الله رب العزت دغه کتاب را لېږلی. په دغه کتاب کې د انسان د زندگی د تیرولو اصول الله رب العزت ذکر کړي. هغه قواعد، هغه قوانین چې الله رب العزت په دغه کتاب کې د انسان د ګټې لپاره ذکر کړي، هغه الله رب العزت په دې کتاب کې بیان کړي دي چې په دغه کار باندې به انسان عمل کوي. تما پیدا کړی، ما ته معلومات ته د تا د ګټې او د تاوان چې د تا ګټه او تاوان په کوم شي کې ده. نو الله رب العزت دغه کتاب په طور هدایت انسان ته را لېږلی. په دغه کتاب باندې به انسان عمل کوي، دغه انسان په بیا کامیاب انسان وي. په دغه کتاب باندې به دغه انسان د دغه کتاب مطابق به خپله زندگی تیروي، بیا به دغه انسان کامیاب وي او دغه انسان به د آخرت او د دنیا په نعمتو سره سرفرازي، د دنیا او د آخرت خوشحالیانې به الله رب العزت ته ورکوي.
او کچیر یو انسان د دغه کتاب د هدایاتو مطابق زندگی نه تیری د دغه الله رب العزت د کتاب مطابق د احکاماتو مطابق خپل ژوند نه تیری بلکې په خپل خوښه سره زندگی تیری هغه انسان هلاک کېدونکی د هغه انسان تباه کېدونکی د دنیا او آخرت دغه انسان تباه ده هغه انسان که هر څوک چې په دغه کتاب باندې د عمل نه وي د دغه کتاب په قوانینو یې عمل نه وي د دغه کتاب په دستور یې عمل نه وي هغه کارونه چې الله رب العزت په دغه کتاب کې د انسان نه غوښتي دي په هغه باندې عمل نه کوي او هغه کارونه چې الله رب العزت په انسان باندې منع کړي دي هغه ځان نه ساتي هغه که هر څوک هغه انسان هلاک هغه که د ملا زوی هغه که د پیر زوی هغه که د فقیر زوی هغه که د ولی زوی تر دې پورې چې که د پیغمبر زوی هم هغه تباه قرآن مجید کې خپله خدای پاک مثال ذکر کړی الله رب العزت د نوح علیه السلام مثال ذکر کړی په ټوله دنیا کې چې الله رب العزت باندې ګران دي انبیا تر انبیاو نه بل څوک په مخلوقاتو کې الله رب العزت باندې ګران مخلوق نشته د نوح علیه السلام زوی د پیغمبر زوی کله چې الله رب العزت د نوح علیه السلام د اولاد سره د هلاک د نوح علیه السلام د قوم سره د نوح علیه السلام بچی تباس هلاک الله رب العزت اوبو پی راوستلې سمندر یې پی راخلاص کړ د اسمان او د ځمکې نه اوبه غورځېدلې الله رب العزت د اوبو په ذریعه سره د نوح علیه السلام زوی تباه کړ او الله رب العزت وعده د نوح علیه السلام سره کړې و چې تا اهل او عیال به بچ کوم په مخکې د طوفان نوح نه الله رب العزت د نوح علیه السلام سره وعده کړې کله چې د نوح علیه السلام کشتۍ په جودي غره باندې ودرېده الله رب العزت ته لاسونه اوچت کړې الله ته خو ما سره وعده کړې د ما بچی خو دې غرق الله رب العزت ورته فرمایي اے نوح دا د تا بچی نو انه ليس من اهلك دا د تا بچی نو انه عمل غیر صالح جدب اعمال نیک نو اگر کده تا نسبی بچی و د تا د نطفه نه پیدا شوی لیکن هغه عمل هغه قانون سما تا ته درکړی و هغه قانون باندې عمل نو کدی پیغمبر اولاد سي د قانون سرغړونه وکي د قانون خلاف ورزي وکي د قانون په خلاف روان الله رب العزت هغه ته نجات نه ورکړي الله رب العزت هغه انسان که هر څوک کله هر څومره غټ انسان بچي الله رب العزت دغه لپاره هلاکت مقدر کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من بت به عمله کوم انسان سے د نیکو اعمالو له وجه د جنت نه پاتس کوم انسان په دنیا کې نیک اعمال ونکړو اعمال کم دي بد اعمال زیات یا نیک اعمال سره کړی نه دي د نیکو اعمالو نه کولو له وجه د جنت د نعمتونو پاتس لم يسرع به نسبه د نسب په وجه الله رب العزت یې د کامیابی نه و اعمال الله رب العزت په دنیا کې د انسان د کامیابی ذریعہ ګرځولې نعمتونه د جنت په الله رب العزت یې انسان ته ورکړي چې په دې قانون باندې عمل هغه که هر څومره رول سړي زوی چې دا قانون خاطر ورغړي الله رب العزت یې غته د دنیا او د آخرت کامیابی نه ده مقدر کړي بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ تا فرمایي صفیه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور د نبی علیہ السلام ورته فرمایي خپل خاندان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یا فاطمه اے فاطمه لا اغنی عنك شیئا اے فاطمه نیک اعمال کا د قیامت پر ورځ د الله رب العزت د عذاب نزل نسم خلاصو د قیامت پر ورځ باندې تاسو الله رب العزت حساب کتاب کی
نیک اعمال وکا د نیک اعمال په وجه سره د الله رب العزت د رحمت مستحق ځان جوړ کا. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایي صفیه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور ده د پلار خور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا صفیه لا اغنیک عنک من الله شیئا، زه د قیامت په ورځ باندې نسم خلاصولای. هغه انسان سیدای په د قانون باندې عمل وکي، دغه قانون ومني، دغه قانون دستور العمل په ژوندۍ کې وګرځي، دغه قانون به د لپاره د دنیا او د آخرت د نجات ذریعہ ګرځي. کداغه قانون دغه دستور دغه کتاب چې الله رب العزت د انسان د هدایت لپاره را لېږلی دا خاطه وګرځي، هغه انسان که څومره نسبن بهتره څومره اعلی نسب والی الله رب العزت نسب ته نه ګوري. قرآن مجید کې خدای پاک فرمایي سما دا نسبونه دا قومونه دا صرف د تعارف او د معرفت لپاره تاسو ته درکړي، پلانکای خیل پلانکای خیل چې صرف سره وپېژنئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهتره به د قیامت په ورځ باندې هغه څوک چې څوک متقي. دا د دنیا خاندانونه دي، دا شرافت دغه خیلی دغه د دنیا د پیژندلو لپاره ده، دغه د آخرت د ګټلو لپاره نه ده. یو د مصلی بچی وي، یو د نایی بچی وي، یو ډیر کمزوري نسب والی انسان وي، لیکن الله رب العزت په تقوا ورکړي. بلال رضی الله تعالی عنہ ته وګورئ، حبشې غلام ټول جسم یې الله رب العزت د دین لپاره په اور سوځول شوی، اس خاندان نه لري. د قریشو لوی سرداران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان چې ایمان نه راوړل، لیکن هغه بلال حبشي چې خاندان نه لاره یو غلام په حیثیت باندې په مکه مکرمه کې ژوندۍ تیروا، لیکن دغه کتاب باندې عمل کړی او الله رب العزت څومره اعلی مقام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بلال زه د جنت سفر الله رب العزت په ما باندې د جنت سفر وکړو، ما د تا د پښو سرپا د ما نه مخکې اړوېده. دومره لوی مقام چې الله رب العزت بلال ته ورکړی په دې قانون باندې د عمل کولو له وجې. هغه قریشي خاندان چې الله رب العزت تبا کړی دی دغه قانون یې وروسته غورځولی، اگر که د نبي علیه الصلوۃ والسلام د خاندان نو دغه قانون چې الله رب العزت انسان ته رالیږلی دی، په دې کې د انسان لپاره نجات ده. که چیرې انسان په دې قانون باندې عمل وکړي دغه انسان به کامیاب وي. که چیرې په دې قانون مطابق د زندگی تېره کړي خو به الله رب العزت ته د دنیا د زندگی سکون راحت او اطمینان او خوشحالي نصیب، او په آخرت کې به الله رب العزت ته د جنت والنعمت وي. کوم انسان چې دغه قانون خاطه وغورځاو، په دې قانون باندې عمل ونه کړو، دا قانون یې پرېښود، دا قانون باندې ایمان را نه وړو، هغه انسان په دنیا او په آخرت کې ناکام. نو دې آیت کې الله رب العزت فرمایي الف لام میم حروف مقطعات ته ویل کېږي چې الله رب العزت د دې په مراد باندې عالم دبل انسان ته الله رب العزت ته غنه دي کوي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دغه کتاب د هدایت لپاره کافی ده او په دغه کتاب کې هیڅ شک او شبهه نشته چې دغه څومره انسان کامیابی سے څوک ایمان پیرا. دغه د هدایت وال کتاب د بل کتاب بل عمل بل کار بل قانون د هدایت لپاره د انسان لپاره نشته. دغه قانون کې هیڅ شک او شبهه نشته چې دغه د الله رب العزت د انسان د کامیابی لپاره کافی ده. هدى للمتقین، په دغه کې د متقیانو خلکو لپاره، په دغه کې د خلکو لپاره چې هغه د الله رب العزت نه ډاریږي، د الله رب العزت په قانون باندې عمل کې د هغو لپاره لارښودنه ده. په دې کې مې تاسو ته لاره بیان کړې ده چې په دې لاره ولاړ سي او په دې لاره مه ځئ، او په دغو لارو کې الله رب العزت فرمایلي چې هېڅ شک او شبهه نشته. شک او شبهه به مسلمان د الله رب العزت په قانون کې نه کړي. مخکې الله رب العزت فرمایي الذين يؤمنون، متقیان څوک؟ خدای پاک د متقیانو اوصاف ذکر کړي، صفاتونه ذکر کړي. هر سړی د دعوت تقوا نه کی،
سوق تقوادار الله رب العزت فرمای الذين يؤمنون اغا خلق متقیان دی اغا خلق کامیاب دی و خلق لپاره د قانون دی کامیابی ذریعہ ده یؤمنون بالغیب چې د الله رب العزت باندې ایمان په غیب باندې راوړي الله رب العزت لیدلای نه د ایمان په راوړي قیامت لیدلای نه د ایمان په راوړي جنت لیدلای نه د ایمان په راوړي جهنم نه د لیدلای دی الله رب العزت فرشتي نه دي لیدلای دی جنت نعمتونه نه دي لیدلای دی جهنم عذابونه نه دي لیدلای لیکن پیغمبر او دی الله رب العزت قرآن بیان کړي بس ایمان په راوړي هغه انسان چې د الله رب العزت په خبرو باندې په غیب باندې ایمان راوړي بل صفت ادا ده ويقيمون الصلاه المنزونه متقی کامیاب سرفراز انسان غسوق ده مؤمن انسان غسوق ده يقيمون الصلاه سلمن قائم کوي کوم خلق سلمنزونه قائم کوي دغه تقوا دار دي دغه د رښتیا دی الله رب العزت نه ډاریږي د دې په زړه کې رښتیا دی الله رب العزت نه تقوا موجوده ده خوف دی الله رب العزت د دې په زړه کې موجود ده ذکر دی خوف نو وجه دی الله رب العزت په قانون باندې عمل شغل منز ومما رزقناهم ينفقون بل دی الله رب العزت په لار کې هغه رزق چې الله رب العزت دې ته ورکړي روزي الله رب العزت انسان ته ورکړي کروزی فراخی کتنگ دا اللہ رب العزت تقسیم یو انسان تا اللہ رب العزت زیادہ روزی ہو یو انسان تا اللہ رب العزت تنگ روزی ہو اللہ رب العزت فرمائی دا کا تنگی کا فراخ روزی دا اللہ رب العزت پلا رکے لگئی دا دون صفت درہم صفت اللہ رب العزت ویوقی دا اللہ رب العزت پلا رکے خپل رزق ورکئی والذین یؤمنون بل صفت ادا ده چې د ایمان لري بما انزل الیک اے پیغمبر سے تا ته کوم کتاب در کړی د کوم قانون می در کړی د کوم اعمال می در باندې لازم کړی دی په هغه باندې ایمان هغه منی سر سترګو باندې هغه قانون منی وما انزل من قبلک او دتانا مخکې سم څومره کتابونه را لېږلي څومره انبیا می را لېږلي دی په هغه باندې ایمان وبالآخرة هم یوقنون او د آخرت په ورځ باندې یقین ده چې د قیامت ورځ به راځي او د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت د موږ سره حساب دغه ایمان بیا الله رب العزت د خلکو ګټه بیان کړې ده چې دغه صفاتونه په چا کې موجود دي هغه څرنګه وړ خلک الله رب العزت فرمایي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا هغه خلک دي چې د هدایت په لار باندې د الله رب العزت له جانب نه روان اغه لار سے الله رب العزت د مؤمنانو لپاره د هدایت لپاره وضع کړی دی هیڅ دا چې دغه لار سي خلار ده دغه لار جنت تطلل لار ده دغه د کامیابی والا لار ده دغه صفات سے کوم انسان کې موجود دي دغه خلق په غلار باندې روان او الله رب العزت فرمایي او اولئک هم المفلحون دا خلق کامیاب دي نور خلق د دعوت دي نه کسی څه کامیاب کچېره دغه اوصاف کې موجود دي اغه انسان دعوت دې کولای شي چې کامیاب یم ځکه د دغه خلکو سره د دغه خلکو د کامیابی اعلان الله رب العزت کوي اولئک هم المفلحون داخله کامیاب نو محترم ورون الله رب العزت انسان پیدا کړی او د انسان د هدایت لپاره الله رب العزت د قرآن را لېږلی کچا په د قرآن باندې عمل وکړو د خپل ژوندګي دستور العمل وګرځاو هغه انسان کامیاب دی کوم انسان سے د خپل خوښي ژوندۍ تیر کړ کوم انسان سے دغه قانون دغه دستور په لخاطه وګرځاو عملي په ورکړ هغه انسان په دنیا او په آخرت کې ناکام او نامراد هغه انسان کډیر دی لوی سړي زو هغه انسان کډیر دی اعلی نسب والی هغه انسان کډیر دی لوی ملا پیر فقیر بچي حتی چې د پیغمبر بچي کبه قانون باندې عمل وکړي الله رب العزت فرمایي چې انسان ناکام ده او هغه د قیامت په ورځ باندې د جهنم د عذاب سره مخاطب نو محترم مسلمانان د هر مسلمان د کامیابی ذریعہ نسب خاندان سلسله نه ده یو سړی پلانکی سړی سره می ناسته د پلانکی ملا سره می جوړ دا ډیر لوی ولید نه الله رب العزت د تا زړه ته ان اکرمکم عند الله اتقاکم خدای پاک د تا تقوا ته ګوره چې پتا کې څومره تقوا موجود
که انسان کې تقوا موجود او دا قانون یې دستور العمل وګرځاو د قرآن باندې عمل، هغه انسان کډیر د چوړي بچي سموږ او تاسو ډیر پسپک نظر ورته ډیر یو د نه خاندان بچي یو داسې بچي چې مور او پلار نه لري لیکن متقی د تقوا والا زندگی تیری د الله رب العزت په قانون عمل کی، او یو انسان د الله رب العزت د بهترین نسب ورګرځولي لیکن د الله رب العزت په قانون عمل نه کی، دغه د چوړي بچي بهتره دی د الله رب العزت. نو هر انسان چې د الله رب العزت مقرب د الله رب العزت قریب ځان ګرځي نو هغه د قانون باندې عمل وکړي او دا قانون د مسلمانانو لپاره د نجات او د کامیابی ذریعہ ده. الله رب العزت د قرآن باندې موږ او تاسو ټول مسلمانانو ته عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.